او صاحبانو پتور د دلیل باندې انس ابن مالک خپل باندې یو واقعا بیانې پتور د دلیل باندې اغم ارتوایما دام شاه عبد الحق محدث دہلوی علامہ ابن عساکر په تاریخ دمشق کې په ډیرو کتابو کې دا ذکر دا او دا ګورئ انس فرمای انس ابن مالک فرمای چې د حجاج ابن یوسف ثقفی دا یو ظالم جابر یو حکمران تیر دی د یو زمانه گورنر تیر دی تاسو نوم اوریدل حجاج ابن یوسف الثقفی تقریبا 600 صحابه د ظالم شهیدان کړي دي ډیر یو ظالم کس تیر دی کافر نو مسلمانو هو ډیر ظالم جابر انسان تیر دی انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ مبارک د حجاج ابن یوسف په زمانه کې وو ځکه یو قول مطابق 103 سال یا یو قول مطابق 108 سال په عمر کې 110 سالم شتا انس ابن مالک دنیا نه تلای دی دومره عمر کې د مبارک عمر زیاتو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعا ورته کړې و داغه برکتو انس ابن مالک با دغه دعا په خپل باندې کمالم ارته بیانې چې حجاج ابن یوسف الثقفی په زمانہ کې وا ما دې ډیر یاداوه ما به خلکو ته یاداوه چې دا ظالم دی دا جابر دی دا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د سنت مخالف دی صحابه سره د ظلم کړی دی په دین کې نقصان پیدا کړی دی دا خبره به ما کولې د مبارک فرمایي چې حجاج ابن یوسف الثقفی زما دغه خبرو نه خبر شو د یو خادم دی انس ابن مالک حضرت ابان رضی الله عنه انس ابن مالک فرمای چې حجاج ابن یوسف زما دا خادم ابان رضی الله عنه دا ما پسې راولاګ چلاټ شو خپل مخدوم او خپل مالک او دا مال راولا او په هغه زمانہ کې د ډیر ظالم او جابر ابان فرمای ما سره یا فوجم سرک اسیان یم را سره کړه خلق یم را سره کړه ما ځان سره روان کړه ابان د انس ابن مالک خادم دی انس ابن مالک ته ورسیدو انس ابن مالک هم ځان سره را روان ک چې کله انس ابن مالک حجاج ابن یوسف الثقفی دربار لراغی انس ابن مالک ګوره دربار د چاو حجاج ابن یوسف د گورنری او بادشاہی وا فوج د دو زیاتای او ظلم او پاور او طاقت د دو خلق د دو زید د دو دغه ټول زینا انس ابن مالک د په دربار کې اولاد دی حجاج ابن یوسف الثقفی ورته وی چې خبر شوای ما چې تز ما ډیر یادې ورته چې او زا یادوم او ته د دې خبره مستحق چې تا خلق یاد کا ستا د شر نه خلق بد شي ستا د ظلم نه خلق بد شي ستا د تکلیف او د مصیبت نه خلق بد شي ستا کم تکلیف پیغمبر علیہ السلام امت لور کړی دی داغه نرستو حجاج ابن یوسف انس ابن مالک ته چې دی وی د دم څخه خادمانو وی چې اول خدای زما په هغه په اسیان باندې هغه څلور قسم او پنځه قسم زما اسیان دی او زما دربار دی او زما خلق دی او زما فوج دی او اول یا پاغه باندې وګرځوي انس ابن مالک ته خپل روب او دبدبه ورته خوده کنه نو پاغه باندې وګرځاو درې قسمه او لس قسمه اسیان او داسې خلق او فوج او کلا او زور او پاور او کله چې واپس راغی انس ابن مالک ته حجاج ابن یوسف چې دا څومره شیان چې استاولی ده دا شیان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې لیدلی دي انس ابن مالک ورته فرمای قسم ورته خوري چې والله د دینه بهتر ما د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې مدد سبحان الله ان ګوره دا حجاج ابن یوسف ظالم په وړاندې داسې خبرې کړل دا اوریدو کې خو آسان دي خو په عملی میدان کې ډېر ګران کار دی او بیا څور دی بیا ورته یې چې واوره ما محبوب علیه السلام نه اوریدلی دي چې درې قسمه اسیان دی او درې قسمه یا خلق دی یو قسم هغه اسیان دی په حدیث کې چې جهاد په نیت باندې انسان او پالی د هغه پرورش وکا انس ابن مالک ورته فرمایي ما نبی علیہ السلام نه اوریدلی دي چې دغه اس بول براز خوراک سکاک چارا غټي وړي امتیازي سرمن غوخه وینا اډو کې هر سبا قیامت په ورځ باندې دغه جهاد اسوالا انسان د پاره او مجاهد د پاره پتل د میزان کې وچي او په تور د ثواب باندې به حساب کا ورته چې یو قسم اسونه داسي دي
چې انسان لڅور کوي ډیره فائدہ ورکوي. اور ته فرمایي دویم قسم اسونه انس ابن مالک حجاج ته فرمایي چې ما نبی علیہ السلام نه اوریدلی چې داسې دي چې نه پکې ثواب شته نه پکې عذاب شته او دا هغه اسونه دي چې انسان یې د خپل د سورلۍ استعمال لپاره استعمالي انسان پاغه باندې تک را تک. اور ته فرمایي دریم نمبر اسونه ما پیغمبر علیہ السلام نه اوریدلی دي چې دا داسې اسونه دي چې چا یې تربیت او پرورش وکړه او دغه اسونه د زینت لپاره د شهرت لپاره د جاه و جلا لپاره د رعب لپاره ما نبی علیہ السلام نه اوریدلی چې د دغه اسونو پرورش کوونکی به الله جل جلاله اور د جهنم تاجي. او بیا څور ته فرمایي حجاج ابن یوسف ستا دا اسونم په دغه دریم قسمه کې دی ورته فرمایي ستا بم خدای پاک ځکه چې زه دا په وګرځولم چې ته ماته خپل جاه و جلا راته وښیې او خپل شهرت ته وشي او زه وګرځولم ستا بم خدای پاک جل جلاله د دغه اسونو د پرورش ته وجه نه په اور د جهنم کې اچي ورته چې کله دا خبرې ورته وکړي نو هغه خلکو ته پته و چې حجاج ابن یوسف انس ابن مالک ته ډېر غوسه دی ورته یې چې ته ډېر زیات زړور نه ته زما په دربار کې ولاړې او دومره زړورې خبرې کوي قسم په خدای ورته یې چې که د حضور علیه السلام د 10 کاله خدمت نه وای کړی کافر خو نو بیا هم که نه د حضور علیه السلام د 10 کاله خدمت نه وای کړی هغه کار به ما تا سره کړی وی چې ته به د خلکو دپاره عبرت ګرځېدلی وی ورته انس ابن مالک ته یې انس ابن مالک ورته یې حجاج ابن یوسف ته تاسو یم په داسې یقین باندې یې دغه دعا دا کومه چې ما ورته وویله ورته یې چې ته څه شی ته او د ستا فوج مال زری بدر قدر مالا هیڅ تکلیف او نقصان نشي راکولی ورته تا او ستا فوج تا او ستا قوت ته ما ټچ کولی هم نشي ته ما ته نږدې را رسېدی هم نشي. انس ابن مالک ته یې رضی الله تعالی عنہ چې ته څنګه دا خبرې زما په دغه دربار کې دومره زړورې کړې دی ورته فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ورته فرمایي ما اوریدلی پیغمبر علیه السلام ما تی ویلی چې کوم یو انسان دغه دعا وایي بسم الله علی نفسی و دینی دا کومه دعا چې ما ورته وویله یو ځل یې وایي نو چې یو ځل یې وایي تر ماښام پورې یو څیز دغه انسان له ضرر او تکلیف نشي ورکولی او چې ماښام یې وایي سحر پورې دغه انسان له یو څیز ضرر او تکلیف نشي ورکولی او ورته یې چې دا دعا ما نن سحر ویلې ده او زما دا معمول دی نه ته او نه ستا طاقت او فوج ما له هیڅ ضرر او نقصان نشي راکولی. ګوره دومره یقین د حجاج ابن یوسف په دربار کې چې کله دا خبر ورته وکړه حجاج ابن یوسف خپل خلکو ته یې ابان یو حدیث کې راځي چې زوی ورسره یو حدیث کې راځي چې ابان خادم ورسره ورته چې دی بوزه دا انس ابن مالک بوزه دا بوزه خپل ځایله چې کله ابان خادم روان ک انس ابن مالک او خپل کور ته ورساو په دربار کې حجاج ابن یوسف د خپل خلکو وی چې ته خو دومره ورته غوسه وي ستا خو د قتل او د شهادت په اراده باندې ډېره وغوښته او راده وستاو دومره جرأت والا خبرې ورته وکړې او د هغې نه پس ته بیرته واپس که دا ولې دا خو هیڅ هم ورته ونه وي. حجاج ابن یوسف په دربار کې خپلو خلکو ته یي چې والله زما د قسمې په الله باندې ما انس ابن مالک ځکه بیرته واپس که چې ما به کله اراده په زړه کې وکړه په زړه کې چې زه نقصان اوله ورکړم وی چې په یو اوږه او په بله اوږه باندې به 2 زمریان راته ښکاره شو د انس ابن مالک چې زما په زړه کې اراده وکړه چې زه تکلیف ورکړم په یو اوږه او په بله اوږه باندې به زمریان داسې راته ودرېده او چې زه به نږدې کېدم په ما باندې به حمله اور غوندې ځان به یې راته تیار که زه او ورته یي چې واورې دربار خلکو که ما انس ابن مالک له ګوتې قدرې ور وړې وی ګوتې دغو زمریانو به زما بدن ټوکړې ټوکړې کړی وی ورته یي ځکه ما پرېښوده. نو چې کله ابان راوسته نو ابان ورته یي چې قربان دا ګوره انس رضی الله تعالی عنہ دا دعا اچا تنا خودلی په اخر عمر کې خودلی دا ابان ورته یي چې قربان او دا حدیث کوم روایت دی د ابان صحابي په سند باندې روایت دی ورته چې قربان دا دعا خو ماته وخایه کنه نو دی ورته فرمایي
چې ما لس کاله د پیغمبر علیه السلام خدمت کړی ما نه نبی علیه السلام چې دنیا نه ته رانه رضاو دا دعا یې ما ته وښوده انعام کې لس کاله ابا نه تا د زما خدمت وکړه زه دنیا نه ځم تا نه رضا یم دغه دعا زه ستا له په انعام کې در کوم ورته دغه دعا دا ده بسم الله علی نفسی و دینی بسم الله علی اهلی و مالی و ولدی تر اخر پورې چې په اول کې ما دا دعا مکمل ارته ویل دا دعا دا ورته او حجاج ابن یوسف ډیره خواري پکړې شه دا دعا ما ته وخایا خو انس ابن مالک حجاج ابن یوسف ته دا دعا نه ده ښودلې ورته چې اسیم دومره ظالمې جابرې مونږ یو چې خدای د غزمه کې نه ورکا او یا دا دعا هم درته وخیا منو سحر ما خام با دغه دعا نو بس ظلم بم کړی او په حفاظت کې بمي دا دعا نه درته خایم ابان رضی الله تعالی عنہ ته یا دا دعا وخودا په یو روایت کې راځي خپل بچی ته یا دا دعا وغوښته نو صاحبانو دا دعا تاسو ولې نه وای دعای انس دا خامخا وای او دا تاسو ته ماوي چې تاسو په نت کې ورکې تاسو تبا مکمل هغه تصویر راوړي یاد کړئ ځان سره بچو تی وخی پلار او مور تی وخی چې کوم کسان زما आवाज نه اوري هغه تی وخی خپل باندې په ځان باندې لازم کړئ یو کرتی والله د دنیا ژوند د ستاسو د سکون او د اطمینان وي او د سحر د ژوند او بیګا د ژوند او ماسپیخین د ژوند او شپه د ژوند او ورځ د ژوند ارڅبم په آرام کې په اطمینان کې بمي په خوشحالي کې بمي هیڅ تکلیف بنارته ملاويږي نو خامخا دغه وظیفه د مسنون دعای انس دا په خپل معمولاتو کې خامخا راولي